أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا دي الله رب عزت د دویمې او د درېمې شبهې جواب کوي. دویمه شبهه د دیو په رسالت د پیغمبر اسلام باندې دا وه چې دا پیغمبر د سلیمان علیه السلام ته پیغمبر و یو د هغه سپایي بیانوي او حال دا چې الله رب هغه خو ساحر او جادوګر و. نو الله رب عزت د دغې شبهې جواب کوي دی آیات کریمه کې وما کفر سلیمان علیه السلام کفر نو کړی. نو الله رب عزت نپی د کفر وکړه ځکه سحر کول دا کفر دی. نو چا به دا ویلی چې سحر نه دی کړی خو کفر به یې کړی که نه. نو الله د مخکې نه نفي د کفر وکړه. دویم قول د مفسرین دی او پینډی شیخ صاحب هم ذکر کوي. حاصل د دې قول دا دی قتاده رحمه الله فرمایي سلیمان علیه السلام زمانه کې شیطانانو یو کتاب تیار کړی او په هغې کې جادو او شرک او په خلکو کې د هغې اشاعت یې دا وکړو. نو په دغه کتاب کې لیکلی شوي جادو یې خلکو ته ښودلو. کله چې سلیمان السلام د هغې نه خبر شو نو سلیمان السلام د جادو ټول کتابونه یې دا را جمع کړه او د خپل تخت لاندې یې کېښوستل. کله سلیمان علیه السلام وفات شو شیطانان ویل د دې سلیمان السلام باچایي چې ونو دا په سحر او په جادو باندې چلیدله او که تاسو نه منئ نو دلیل دا دی چې سلیمان السلام کم تخت دی نو هغه ځای راوکنئ نو هلته به د سحر کتابونه به وي. نو چې هغې وکنست نو هلته د سحر کتابونه نو دا چا خوره شو. سلیمان السلام باچایي دا په سحر باندې چلیده. نو الله د هغې جواب کوي واتبعوا او دی تابیداری وکړه ما دغه څه تتلو شیاطینو چې لوستلو به شیطانانو علی ملک سلیمان او په زمانې د حکومت د سلیمان علیه السلام کې. وما کفر سلیمان او کفر نه دی کړی سلیمان علیه السلام ولکن الشیاطین یقینا شیطانانو کفرو کفر کړی. یعلمون الناس السحر چې ښودنه به یې کوله خلکو ته السحر د جادو وما انزل او هغه څه چې نازل کړی شوي علی الملکین په دوه ملایکو ببابل په بابل ښار کې هاروت و ماروت چې هاروت او ماروت دی. وما يعلمان او خودن نکولا دوی من احد اچاتا حتی تر دی پوری یقولا چې دوانو بویل په طریقې د نصیحت او خیر خواهی بانی انما نحنو فتنتن یقین منگا یو امتحانا فلا تکفر نو کفر مکوئ تاسو پس د کولو د دې جادو سره فیتعلمون نو پس دی با زده کولو منهما د دې دواړو فرشتونه ما یفرقون هغه څه چې جداوالی به یې راوستلو به په دې جادو سره بین المرء په مابین د سړي کې و زوجه او د ښځې د هغې کې وما هم بزارینا او نو دی ضرر ورکونکی به په دې جادو سره من احد چاته الا باذن الله مگر په حکم د الله ويتعلمون او زده کولو به دوی ما هغه څه یضرهم چې ضرر ورکوي دیو ته ولا ینفعهم او نفع نه ورکوي دیو ته ولقد علموا او یقینا پوهیږي دی لمن اشتراه چا چې واغستلو دی جادو لره ما له نشته دی دپاره فی الاخرة په آخرت کې من خلاق څه برخه
ولبئس او ډیر بد دي ما هغه څه شروا به چې دوی غوره کړه په هغې باندې انفسهم خپلو نفسونو لره لو کانو یعلمون کاش چې دوی پوهېدلې ولو انهم او کو چرته دوی آمنو ایمان راوړی وی واتقوا او ځان یې ساتلی وی د شرک نه او د جادو نه لمثوبة خامخا خیسته بدله به وی من عند الله د الله طرفنا خیر غوره لو کانو یعلمون کاش چې دوی پوهېدلې